وای په مکه او مدینه کې رفع الیدین کیږي نو زه چې دلته پېښور کې رفع الیدین وکم نو ما څه ګناه وکړه همدا دلیل وای وابیان کنه نو تاسو یو څو جواب ورکړئ اول جواب دا دی چې ته وای حرمینو کې رفع الیدین کیږي نو ستا خو نور خوله وشکېده چې اهل حدیث کې دو اصول اطیعوا الله و اطیعوا الرسول دا حرمین پکې څوم دلیل شو ستا زمونږ دلایل څلور دي ستاسو دلایل دوه دي او دا خو دې پکې یو بل هم را پیدا کړو چې حرمینو کې کیږي دا یو جواب دویم جواب دا دی چې دا حرمین دا تاسو لیدو او که تاریخ دې مطالعه کړی دی 800 کاله په حرمینو کې احناف علما امامان او خطیبانو 800 کاله پکې څوک احناف علما امامان او خطیبانو فقط بل هیڅوک پکې نه و 400 کاله پکې 4 جانماز وو صحیح شو دا 4 جانماز هم په دې دلالت کولو چې د وابیانو جانماز پکې نشته دا باطله فرقه ده فرقې صرف دا 4 دي ډلې دا 4 دي ځکه 4 جانماز وو 800 کاله یوازې د احناف امامت او خطابت 400 کاله پکې 4 جانماز وو بیا چې کله محمد بن عبد الوهاب نجدي د انګریزانو لاسپوڅ راغلو او د عثماني ترکی خلافت په خلاف بغاوت وکړو او دا د سعود کورنۍ په حرمینو قابضه شوه نو دا 200 کاله کیږي چې اوس حنبلیان امامان دي پکې وابیان اوس هم نه دي د اسلام په تاریخ کې غیر مقلد د حرمینو په جانماز نه دی درېدلی د اسلام په تاریخ کې غیر مقلد نه دی درېدلی 800 کاله پکې حنفي مقلدین و امامان 400 کاله پکې د 4 امامانو مقلدین و 4 جانماز غیر مقلد پکې اوس نو او دا 200 کاله کیږي څه کم اوس پکې حنبلی مقلد الته په جانماز ولاړي اوس هم پکې غیر مقلد نشته غیر مقلد ته الله پاک دومره خوشبختی نه ده ورکړې چې د حرمینو په جانماز ودرېږي د امامت په جانماز نو اول جواب دا چې دا د حرمینو عمل دی څوم دلیل دی دویم دا چې د حرمینو تاریخ وګوره 800 کاله رفع الیدین نه دی شوی پکې امامانو خطیبانو نه دی کړی 800 کاله او 400 کاله پکې 4 جانماز دا اوس یو 200 کاله کیږي چې د سعود انګریزي کورنۍ راغلې ده او دوی پکې دا لوبې شروع کړي دا 2 جواب او دریم جواب ورته دا ورکا چې حرمینو کې صرف دا 2 کار ولیدو رفع الیدین و من بالجهر او که نور دې مثال ته لیدلی دي دا عوام ته وایي ما حرمینو کې ولیدو چې رفع الیدین کېدو او امین بالجهر کېدو حرمینو کې 2 خطبې ویلې کېږي دواړه په عربۍ نو خو دلته هم دوی ته ووایه که نه دې وابیانو ته دې پېښور کې چې تاسو هم 2 خطبې وایي دواړه په عربۍ وایي حرمینو کې د جمعې 2 اذانه کېږي تاسو ولې یو اذان کوئ حرمینو کې شابسي تراویح 10 رکعاته کیږي ته ولې 8 رکعاته کوي حرمینو کې د حرمینو امامانو چرته پسینه لاسونه نه دی خي ته ولې پسینه باندې کړي او حرمینو کې شابسي جنازه به سر کیږي څوک چې حج او عمره ته تلی ویل ته جنازه پټل وستل کیږي ته ولې دلته په جهر لولې که حرمین ستاده پر دلیل وی خو حرمینو پسې بالکل روان شه به در سره منمه ټول د حرمینو پسې روان شه رفع الیدین و من بالجهر کې به زم معاف کما 10 رکعاته تراویح کوا د جمعې پورا 2 اذان هم کوا شاباسي جنازم په پټل ولا او ورپسې لاسونم پسې نه مګده خو د حرمینو پسې مکمل روان شکنه او بل دا دی چې د حرمینو او د دیوابینو د رفع الیدین په مابین کې فرق دی ګوره یو څو فرق درته ذکر کوم حرمینو کې چې کوم رفع الیدین کیږي هغه لیسنس